مجسمه او مشبهه. مجسمه هغه خلق دي چې خدای ته د جسم قائل دي. مشبهه هغه خلق دي چې د خدای تشبیه ورکوي د مخلوقات سره. هغوی په خپل دعوی چې تجسیم او تشبیه دا دوه دلایل پیش کړي. یو دلیل نقلی دی او یو دلیل عقلی دی. نقلی دلیل دا دی وای خدای ته جسم هم ثابت دی، خدای ته جهت هم ثابت دی، خدای ته صورت هم ثابت دی، خدای ته اندامونه هم ثابت دي. قرآن کې او حدیثو کې جهت ورته ثابت دی، لکه خدای وای الیه یصعد الکلم الطیب، دی الله ته پاکیزه خبرې خیږي. الیه دی الله ته نو الا د طرف ته پانه معلومه شوه چې د خدای جهت شته. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جاریه تا چې این الله خدای چره ده. قالت فی السماء، اسمان کې ده. قال هي مؤمنه، نبی علیہ السلام فرمایي دا مؤمنه. ګورئ چې هغه ویلې چې خدای په اسمان کې ده نو خدای ته جهت ثابت شته. دویم خدای د جسم ثابت ده، لکه خدای وای من آتانی یمشی اتیتو حوالا، ما ته چې څوک راځي ورورو زه په منډه ورځم. دریم خدای ته صورت ثابت ده، لکه حدیث کې دی ان الله خلق آدم علی صورته، الله تعالی آدم علیہ السلام په خپل صورت پیدا کړی دی. خدای ته صورت ثابت شه. آدم علیہ السلام د خپل صورت پشان صورت پیدا کړ. جوارح اندامونم خدای ته ثابت دي، لکه الله وی قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، د مؤمن زړه د خدای د دوه ګوتو په منځ کې دی. یا لکه ید الله ویبقى وجه ربک او ولتصنع على عینی فإنک بأعیننا، سترګې ورته ثابتې شي. او یوم یکشف عن ساق، پونډۍ، بل یداه مبسوطتان، لاسونه، استوى على العرش. دا ټول د دې دلیل دی چې خدای له جوارح هم ثابت دي. نو مخالفین وی چې قرآن کې دا ټول سره غلي نو تاسو ته ولې انکار کوئ؟ دا د هغوی دلیلی نقلی دی. ګورئ واحتج المخالف، مخالف دلیل نیولی دی بالنصوص الظاهرة، هغه نصوصو چې ظاهر دي بالجهة والجسمیت، د جهت بارکه، د جسمیت بارکه، د صورت بارکی، د جوارح بارکی. لکه په پوښتنه دې سيزونو بارکی ظاهر دي، ظاهرا په دې سيزونو دلالت کوي. دیم دلیل د هوای نقلی دی، هغه دا دی چې دوه موجودات یا با متصلی بخبل مید کی یا با منفصلی. اللہ تعالی موجود دے، عالم هم موجود دے. نو دو موجود راغلل کران اغلل، دا دو موجود بدر دو حالتنا خالی نئی، یا بد یو دبل سر متصلی یا بیو دبل منفصلی بی جهتن، چه منفصل شنو بیو طرف کی وی کرا. الکه به پوی نه چي
لکه ما او دې منفصل یو په دې زمانه په یو جهت کې دی زه په بل جهت کې یم نو الله تعالی داسې موجود دی چې د نورو موجوداتو سره مماس نه دی لګېدلی ورسره نه دی نو متصل نشي نو لا محاله به دا منې چې منفصل دی نو چې منفصل شي نو بې جهتین به یې خدای ته جهت ثابت شو نو لوازم د جهت هم ورته ثابت شو چې جسمیت او صورت وغیره دي وبأن كل موجودين فرضا او بل دا چې هر دو موجوده چې فرض کی لابد ان يكون احدهما متصلا بالاخر چې یو برخته د بل سره مماثل له لګېدلې وي د دې سره او منفصلا عنه یا بجدای د دې مباينا في الجهه مباين وي بجهت والله تعالی ليس حالا الله نه حال دی ولا محل للعالمین محل دی د عالم نو چې نه حال شو نه محل دی د عالم د بر متصل نشو فیکون مباینا للعالمین مباین شه د عالم نه په جهت په طرف کې چې په طرف کې چې په يتحيزو نو متحيز شو نو چې متحيز شو فیکون جسما او جزء جسم نو متحيز یا جسمی یا جزء جسمی لکه جزء الذي لا يتجزا مصور هم شی صورت به همی متناهی هم شو والجواب تدوی د دې دوړو دلیلونو نه جواب جواب دار چې ان ذالک وهم محض د دې دلیل خالص وهم دی وحكم على غير المحسوس باحكام المحسوس او فیصله دا په غیر محسوس باندې د احکام د محسوس خدای غیر محسوس دی کائنات محسوس دي د محسوس احکام د غیر محسوس ته ثابت کړنه دا تاسو نه انصافي وکړه والادله القطعيه قائمه او ادله قطعیه ولار دی علی التنزیحات چې خدای د صورت نم پاک دی د جسم نم پاک دی د جهت نم پاک دی په دې خپل دلایل دي نو فیجب واجب ده ان یفوض چې اوس پر لشی علم د نصوص الله تعالی تا علی ما هو دأب السلف لکه دا چې د سلف ولاره د سلف طریقه دا د چاغوي د خدای د جسم د خدای د جهت د خدای د جوارح مبارک چې کوم نصوص راغلي دي دا مونږ عمل کوو په چا باندې په تعویل پکې کوو او د دې سلف وی د دې علم مفوض له الله ولې ذکر د معارض دي د نصوص سره چې قطعي دي په دې کې چې خدای د جسم نه پاک دی अलग से कोई सीखे कोई नस बदी आयातों के चेले है या सादर करे मुतय्यब आओ आयन अल्लाह आओ अतानी यमशी हरवाला आओ इन अल्लाह खलक आदम अला सूरती आओ यदुल्लाह दामन को खुदे अपने बमाना पूई की और फॉर्मूला दे हम كيف يموت معلوم دي او معنى من ده معنى معلوم ده كيف معلوم بس ایثار للطريق الاسلم دا هغه لار ورکي الاسلم چې هغه بچ د ارزان او یو اول بتاویلات صحیحه یا دي کې صحیح تعویل کوي علامه اختار المتاخرون لکه متاخرین چې تعویل ورکړي تفعل لمتاعن الجاهلین دې د پاره چې دبشي بدګویی د جاهلینو وجذبا لزبع القاصرین او راکش کړي شي مټي د هغه خلکو چې د حقیقت نه خبره دي قاصرین دي سلوک للسبیل الاحکام دې د پاره چې د متأخرین لار شي په مضبوط دلاره نګورئ د اهل حق او اهل سنت والجماعت ولاري یو د تفویض لاره ده
دا د متقدمینو ده او یو د تاویل لاره ده دا د متاخرینو ده. د تفویض لاره اسلم ده، د هر ضرر نه بچه ده، بس خدای پوهېږي بس لاندې خلاص کړه. او د متاخرینو لاره چې تاویل پکې وکړي دا مضبوطه ده، جانب مخالف خصم ته قناعت ورکولی شي، هغه خاموش کولی شي. لکه په پوهېږئ نو دا احکام ده. نو ګورئ د متقدمینو د تفویض مسلک اسلم دی او د متاخرینو د تاویل مسلک دا احکام دی. لکه په پوهېږئ اوس معتزله تاویل کوي، موږ هم تاویل کوو. زمونږ او د هغوی تاویل کې دا فرق دی چې زمونږ تاویل په مرتبه د احتمال کې دی او د هغوی دا د خدای مراد نه دی، قطعي تاویل کېدای شي دا یې مطلب او هغوی تاویل کوي په مرتبه د یقین کې او وایي دا د خدای مراد دی. دا څه دی؟ ید الله یو قدرت د خدای، ید خدای ته ید نه ثابتوي. موږ خو ید خدای ته منو که نه ید الله، خو وایي چې قدرت یې معنا ده، خو ید هم خدای ته ثابت دی. هلکه پرې پوه شي ید نه دا لاس نه اخلو، استوا خو خدای ته ثابته منو که نه، خو مراد ترې استیلا غلبه اخلو. وجه خدای ته ثابتو، د وجه نه ذات مراد اخلو. هلکه پرې پوه شي صاف خدای ته ثابتو خو مراد ترې نه شدت اخلو. او هغوی وایي نه دا خدای صفات خدای ته نه دي ثابت، هغوی ته معدله وایي، تعدیل د صفاتو کوي، صفات د خدای نه. مونږ خدا منو که نه؟ هلکه تاسو زما په دې خبرو نه پوهېږئ. دا د صفاتو مسله ډېره ژوره مسله ده، دې باندې ملایان نه پوهېږي، تاسو خلا طالبان قسم په خدای که پرې پوهېږي. هله پرې سړی پوه شي چې دې خبرو سره واسطه راشي. تاسو به پوه شئ دا ډېره ژوره مسله ده او خلک پکې په دې متشابهاتو کې ډېر بیان شي. زمونږ غټ غټ ملایان دي چې د تپوس څوک وکړي خدای چېرته دی، وایي هر ځای کې دی، وایي که نه وایي؟ او وایي خدای حاضر او ناظر دی. داسې الفاظ استعمالوي چې هغه ماشومان هم الله کوي. غټ غټ ملیان به وایي وجه دا ده چې په دې ځان نه دی پوه. داسې به پوه شئ انشاءالله. ما بله ورځ څه لیکلو کتل، ډېر پخوا دا لیکل ما کړي وو. د دې صفات مبارکه مختلف تقسیمات دي پکې، د اهل حق او د اهل باطل او مسلکونه او تاویلونه او اعتراضات بنا او د هغې جوابات. خلک وایي خدای د جسم شي نو صفت دي د جسم نه به ذات مع صفات مراد شي. زمونږ او د ابن تیمیه اختلاف په کوم ځای کې دی وغیره. دې باندې انشاءالله یوه هفته بیا درس کوو، یوه هفته. صحیح شو؟ په دا وایي دې سره به دا کوو چې د علم کلام وجود کله شوی دی، تاریخ د علم کلام. علم کلام چا ایجاد کړی دی؟ اولني عالمان. بیا چا ترقي ورکړې ده، چا پرې ردونه کړي دي او د هغې جوابونه. علم کلام کې مشهور د متقدمینو کتابونه تصنیفات کم دي، د متاخرینو تصنیفات پکې کم دي. علم کلام کې دوه ډلې دي، اشاعره او ماتوریدیه. اشاعره چاته وایي، ماتوریدیه چاته وایي. او د دې دوه په منځ کې اختلاف په څو مسلو کې دی، هغه کمې دي، کمه مسله کې اختلاف دی. ماتوریدیه پکې څه وایي، اشاعره پکې څه وایي. او بیا صفات دا خدای سودی، صفات ثبوتیه سودی، صفات سلبیه چاته وایي. صفات ذات سے دی، صفات افعال کم دی، صفات دا جلال، صفات دا کمال، صفات دا جلال اور صفات دا اکرام. یا محکمات کم صفات دی، متشابہات کم صفات دی. متشابہات کی بیا زمان مختلف علماء رائے سے استوا ستوی خدای تا استوا ثابت شوی دا. یہ بارے مستقل یو ورځ درس دی استوا باندې، الرحمن علی العرش استوا. قسم دی چې به دې یو ورځ مستقل درس دی. انشاءالله چې دې کې تاسو شریک شئ
او تاسو کله پخوا ډیره پیدا وکړي ان شاء الله. ډیر خبرونه به تاسو خبر شئ. دا ځان سره ولیکئ نو بیا که تاسو ته وروسته څه مشکل راځي نو ډیره پیدا وشي. دې سره زما ډېر شوق و یو وخت کې ډېر لیکل مې کړي دي. ډېر یو لوی نوټ مې تیار کړی و دی. مختلف کتابونه مې کتلي. دا د ملایانو د دورې ما کتلي د علم کلام دورې کوي ما اورېدلي دي. قسم په خدای دی یقیني درته چې الف او په با نه دي خبر. او بل دا مولیان دي او طالبان دي که نه فیسبوک چې څوک مشهور کړه که نه فیسبوک شریف او هر سړی ته جوړ کړ او یو څو کسانو له پیسې ورکړې چې ما ته محقق العصر وایه. تاسو یقین وکړئ یو څو کسانو له پیسې ورکړي او یا څوک خوشاټاري چې به زه پوهېږي نه نو بس ایسته هغه د رښتیا او خلک هم ورته بیا محقق العصر وایي ځکه چې په فیسبوک کې راغلي دي که او هغه غریب په طالب او باندې نه یې خفه. د مردان کې یو مولی دی نوم یې ناکړم غیبت راځي. غیبت ښه شی نه دی که نوم به یې ناخلې نو بیا غیبت نه دی. هغه خلک وایي دی په کلم زه درته یقین تاسو وایي پلانکې متکلم اسلام دی محقق العصر دی. زه درته یقین سره وایم ته په ټکي نه دی خبر. دا ښکاره خبره کوم. ما اورېدلی درس چې ما اورېدلی دی موبایل کې ډېر دا موبایل خو ډېر ښه شی دی. یا چا مولیتوب معلومه په بلستان کې په جمعې کې به سبق واوره. بلستان کې سړي له خوب نه وځي بس واوره. هسې به پوه شي کې به پوه نه شي. په خدای که خبر یم ما له چې څه راځي په دې کې زه درته یقین سره وایم چې هغه له زرمه حصه هم نه ورځي زرمه. تاسو ته به بیا پته ولګېږي په دا ده چې ما سره ګاډی نشته بیا دل روان یم او د ټوپکو والا را سره نشته دی او مدرسه زمونږ داسې غریبه ده که نه نو ځکه دا غریب مولی په خولې وایي اذان باندې څوک روژه درسه څنګه کوي نه ماتوي که نه همخلو تاسو خو دې ماتوئ که نه همخلو دې ماتوي نو به دقه چل دی دقه بس نور هېڅ خبره نشته هېڅ خیر خیریت تاسې به پوه چې خیر خیریت نو دا دی چې ګورئ دا مونږ انشاءالله چې یوه هفته دا د علم کلام دوره وکړو نو تاسو سره به بیا پته ولګي او دا به مونږ چې دا حواله ښه شي ماسپښین نه وروسته به یې کوو. ماسپښین نه وروسته کې به فایده دا شي چې په هر مدرسو څوک طالبان راځي هغوی له به هم پته ولګي. تاسې لخوا هسې هم پته ده چې مونږ به پوهېږو هغوی له به هم پته ولګېږي چې دلته څوک شته دی چې علم کلام نه خبرداره دی نو دې مسلو به نه پوهېږي. تاسې پرې پوه شئ هغوی به هم څه ناڅایسته هغوی ته به هم پته ولګي چې دا محقق العصر د وړو پوزه ده د وړو نه پوزه جوړه کړه ډز بس هېڅ هم بیانوي دا د وړو محقق العصرونه د وړو پوزې دي. تاسې پرې پوه شئ یقین وکړئ یقین وکړئ نو انشاءالله چې په دې به بیا زه تاسو سم پوه کړم سم صحیح شو انشاءالله. ولا یشبهه شیء دا خدای سره هیڅ شی نه دی مشابه هیڅ شی. سبق وایو هم مه کوئ. ما نه بله ورځ چوټي شوې ده ډېر خفه یم او ډېر معذرت هم کوم ټولو ته چې ما نه چوټي شوې ده انشاءالله د هغې چوټۍ جبیره به مو نه پوره کړو. تاسو ته معذرت هم کوم چې غلطي شوې ما نه چوټي وشو بخښنه غواړم. ولا یشبهه شیء د خدای سره هیڅ شی نه دی مشابه هیڅ شی. شیء نکره ده بس یاد نه پېږي دا فاعل د یشبهه دی او دا هو چې کوم دی ولا یشبهه دا مفعول مقدم دی یشبهه کې دا اوله ها د نفس کلمې نه ده دویمه ها ضمیر دی د مفعول مقدم شیء فاعل مؤخر دی او دا قضیه کومه قضیه ده سالبه خلیه ده ولا یشبهه شیء هیڅ فرد د افرادو د شی د خدای سره نه دی مشابه خدای سره هیڅ شی نه دی مشابه. مشابهت دوه قسمه دی. یو د مشابهت نه خو یا مراد اشتراک الشیء فی شیئین فی النوع دوه شیونه په نوع کې یو وي لکه تاسو ته مې ویلي وو چې زید او عمر په انسانیت کې شریک دي نو دې ته مشابهت وایي.
دا مشابهت یا په معنا د مماثلت سره. مماثلت څه ته اشتراک الشیئین فی النوع، دو څیزونه په نوع کې شریکي، یا د مشابهت نه دا معنا، یا د مشابهت نه دا معنا د اشتراک الشیئین فی الوصف، دو څیزونه په وصف کې شریک. نو کله مشابهت نه مماثلت مراد شي، اشتراک الشیئین فی النوع په ذاتیاتو کې نه د خدای سره هیڅ شریک نشته، ځکه الله لپاره ذاتیات نشته. که ذاتیات خو د مرکب دپاره یې کړه، جنس او فصل. د خدای لپاره جنس او فصل نشته او حد ورته نشته، نو شریک په ذاتیاتو کې ورسره نشته. ولا یشبه شیء دا معنا ده. او که د مشابهت نه اشتراک الشیئین فی الوصف واخلې، نو الله سره په وصف کې څوک شریک نشته. ولې؟ الله تم علم، الله سره هم علم دی، موږ سره موږ تاسو سره هم علم دی. په د الله علم او زمونږ علم و چې نسبت خاک په عالم پاک، د خاورې نسبت د عالم پاک سره څه دی؟ انسان خو د خاورې نه پیدا دی، د دې به څه نسبت دي؟ داسې نشي ویلی چې زمونږ او د خدای د علم دومره فرق دی لکه د ځمکې او د اسمان. ځمکه او اسمان خو دغه اسمان خو دغه ځای دی، یعنې دومره فرق دی لکه د متناهي او د غیر متناهي فرق. د خدای غیر علم لا محدود دی، غیر متناهي دی، او زمونږ علم د بې ځوټه کړو. ګورئ لا یماثله، د الله سره مماثل څوک نه دي. اما اذا اريد کچرته مراد په مماثلت سره اتحاد بالحقیقت شي، یعنی اتحاد په نوع کې، فظاهر بیا خبره ښکاره ده چې د خدای سره څوک شریک نشته. دې کې دلیل ونه ویل، ځکه تاسو به پوهېږئ چې د خدای ذاتیات نشته، نو شریک ورته په حقیقت کې څوک. واما اذا اريد بها که مراد په مماثلت سره کون الشیئین کېدل د دوو څیزونو شي، بحیث به داسې شان سره یصد احدهما مصد الاخر چې ودرېږي یو د بل په ځای باندې. دوه څیزونه داسې چې یو د بل په ځای ودرېږي، یعنې یو کې چې کوم صفات دي دغه شان صفات په بل کې شته، یو نه دا بل مخه کار کولی شي. یصلح کل واحد صلاحیت لري هر یو منهما د دې دواړو نه لما د هغه سپاره یصلح له الاخر چې دا بل ورته صلاحیت لري. یلکه دا یو د هغه صلاحیت لري د کم صلاحیت چې دا بل لري، نو که دا یو نه دا بل په ځای ودرېدی شي. که چېرته د مماثلت دا معنا شي فلأن شیئا من الموجودات، نو هیڅ یو شی د موجوداتو لا یصد مصده، نشي ودرېدلی مصده په ځای د الله باندې، د الله په ځای نشي ودرېدلی. ولې؟ فی شیء من الاوصاف، په هیڅ یو شي کې د صفتونو نه، ان اوصافه ځکه د خدای صفتونه من العلم والقدرت، د علم نه او د قدرت نه وغیر ذلک اجل و اعلی، لوی دي او اوچت دي مما د هغې صفتونو نه په المخلوقات چې په مخلوقاتو کې، بحیث دومره اوچت دي د خدای صفتونه لا مناسبت بینهما، چې هیڅ مناسبت پکې نشته، اشتراک پکې صرف لفظي دی. د خدای علم تم علم وایي او زموږ علم تم علم وایي، او نور زموږ د علم او د خدای د علم هیڅ مناسبت نشته. قال فی البدایه بس دا به د صاحب د بدایه حنفي عالم دی، د هغه په کلام کې تناقض ذکر کوي.